أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدای گفتگو کی ټول نوال شکر گزاریو منصورا ایسو برادران دی، یونٹ والا دی، کابینه والا دی، صدر صاحب دی، خدای دوی دا وسائی کوشش پروگرام اس منعقد کړی دی، خدای تنه قبول و منظور کا. پروردگار عالم دی مو دغو جوانانو توفیقاتو کی مزید اضافه وکي. خدای د منصورا ایسو والا برادران دی، جوانان دی، پاکستان سطحی باندې خدای دوی ته همیشه لپاره دین دوګنی رات چوګنی ترقیانی نصیب وګرځول انشاءالله. یقینا دغو پروګراماتو ضرورت شته دی، د بهترین یو روحاني ډوز دی انسان لپاره. هغو وختو کې چې کله انسان ناامیدۍ شکار کیږي، بهترین امید د انسان لپاره. هغو وختو کې چې کله انسان بې حوصلې شي، بهترین حوصله د انسان لپاره. هغو وختو کې چې کله انسان باندې هر یوه لیاره بند شي، بهترین لیاره د انسان لپاره. ویلې دغو پروګراماتو کې ائمه اطهار احادیث د هغوی چې کوم اقوال دي، د هغوی چې موږ ته کومه لیاره ښیلي د هغه لیارې نشاندهي ورکې کېږي. زه چونکې پروګرام شهداو حوالې سره د خپل گفتگو دوو حصو کې تقسیموم، کوشش کوم چې تاسو نه کم ستړي او د پروګرام نتیجه خیزه وي. شهداو پروګرام دی یو، خو څه گفتگو شهداو حوالې سره بیا کوم څه علمي حالات دي تاسو عنوان کې ورکړی و، څه فلسطین او د حالاتو تنظر کې او پکار دی څه سوریې باندې خصوصي یو گفتگو پکار دی وکړو چې هغه د ما تاسو وخت ضرورت دی. ابتدا به زه در اشعارو نه وکم جوش ملی آبادی بہترین انداز کی و ترجمانی کی غیث. میں حق پرستوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پر ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں دست و گریبان نہیں زمانے سے، میں یوں دست و گریبان نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. انسان سرا یہ شاعر بہترین انداز کی ترجمانی کری دے گئی. انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے، حسینی کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے. یہ رسم سکھائے ہے حسین ابن علی نے، سر سجدے میں ہو تو خنجر سے ڈرا نہیں کرتے. کربلا مو دوپارا نمونہ دے، کربلا ماؤ تو سو آئیڈیل دے. جوش ملی آبادی وزی کی بہترین انداز کی سے کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلوں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پر بھی چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. کسا امام توسو الحمدللہ اسی مذہب دے کہ ہر یو شے فلسفہ لري، تدبیر سره دی هر یو کار. شهادت هم یوه فلسفه لري، شهدا یوه فلسفه لري. کسا زنه الفاظ که تاسو وکسوی مقدس دی، لکه زه مثال درکم استاد، عالم، فلسفی، موجد، مصلح، عابد، صدیق، امام، نبی. او مقدس و الفاظو که یو مقدس لفظ شهید ده، یو خاص تقدس ورکیده. انسان در لفظ ووری هم
زړه کې ورته احترام خپله په خپله قایل کېږي چې یو لاس کې دومره خوند ورکوي هغه حقیقت کې ورسره خوند ورکوي هغه نه علاوه که تاسو وکښئ شهادت مقام و مرتبه دومره بلنده دی چې روایاتو کې اعمال و معیار د شهادت رتبه خیلی شوي دی مثلا یو کار روایاتو کې مثلا هغه تجلیل کېږي هغه کار مطلب عظمت یې خیل شي دا کار ډېر ښه دی هغه ته یې شهادت له درجه ورکړي دی لکه زه مثال درکوم ویلي شوي دي چې اصول علم کې انسان که مړ شي هلته دی لکه شهید یا مثلا ویلي شوي دي الکاسب لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله یو کس خپلې خلخانې دپاره روزه ګټي که دې لیارې کې مړ شو داسې دی لکه خدای لیارې کې شهید شي مقصد دا د شهادت یو قسم ته دومره بالاترینه درجه دی چې خدای و کار ته عظمت ورکوي شهادت پسې منسوب کوي عظمت یې دومره زیات دی اسلام کې یا کسه حق د شهید مثلا څه جوړیږي مو باندې علما دي معاشره کې فلسفه دي اساتذه موجدین دي محققین مفکرین دعا خدمت کې معاشره کې یہ دویا معاشره کې حق دی خلقو باندې لیکن ټولنه زیات حق د شهداو دی ویلي کسه علما خپل یوه خاص حسان څه د علم یو هغه دی هغه روشنۍ خلکو ته ورکوي حدیثان سره موجدین چې کوم دي خپل ایجاداتو ذریعې سره محققین خپل تحقیق ذریعې سره مفکرین خپل افکارو ذریعې سره یعنی ټول وجود خو نه ورکوي که نه شهداو هغه زمان دی چې شهدا ټول خپل وجود خدای لیارې کې قربانوي او بل محققینو ته مفکرینو ته فلسفاو ته هر چا ته که چیرې ماحول پرووایډ کوي شهدا یې ورته فراهم کوي یعنی وی معاشرې کې اوس لکه ما او تاسو دلته ناست یو دا مرهون منه د شهداو دي چې شهداو د قربانۍ نه وی د ایثار نه وی نه محاذ کې میدان کې شهدا ډټ کر ولاړ دي مجاهدین ډټ کر ولاړ دي دا یې مغوی برکات دی چې ما او تاسو ته دغه پرسکون ماحول فراهم شوی دی کیسه یوه نکته دا دی محض قاتل شوله تقدس بنیاد نه دی چې انسان محض قاتل شي شهادت کې دوه پهلو ډیر مهم دي چې هغه دوه پهلو بنیاد باندې عظمت پیدا کوي یو دا چې خدای لیارې کې د قتل کیږي دویمه دا دی چې دا قربانۍ شعور او رغبت سره قربانۍ دی مقصد دا دی چې انسان یو هدف یو ټارګټ نیولی دی هغه ته پاته دی چې که چیرې زه د قربانۍ ور نه کړم دشمن دومره زبون دی چې هغه ډېر داسې کارونه ورنه کیدای شي چې اسلام بنیادونه خرابولی شي نو دا یو شعور سره یو رغبت سره یو هدف دپاره یوه قرباني دی لذا دغو دو پهلوانو بنیاد باندې شهادت دوره عظمت لري منطق ته که سترګې وغړئ د شهداو چېرې څه منطق دی د شهید که څه هر یو کس یو لاجک وي یو منطق وي هغه منطق بنیاد باندې انسان یو کار کوي شهادت یو کار دی عظیم کار دی ای شهید څه منطق دی که څه هر یو کس گروه د سوچ کولی پیمانه معیار منطق دی خو بیل بیل دی هر چا شهید منطق عام افرادو سره نشي تللی مثلا عام افرادو په مطابق یغه منطق وکسل که عام کسانو منطق ما وتوسو دی شهید منطق کې څټول نه وټه اهم نقطه اصلي نقطه پټه ده هغه عشق الهی موجزن دی ورکی شهداو کې عشق ده یو جذبه ده یو مینه ده یو ولوله ده دی بنیاد باندې هغه دویم طرف ته یو منطق ده ورکی یو منطق ده شهید کې څنګه اصلاح د مصلح ولا منطق ده شهید اندسې نه کتلیږي هغه معاشرې کې غواړي څه امام قاتل ذریعې سره امام ویني تلیدلې ذریعې سره امام قربانۍ ذریعې سره معاشره اصلاح شي لکه څنګه مولا سید الشهدا منطق انداو چې امام کربلا ته سی امام نکته انداوه انی ما خرجت اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي ولای چې زه اصلاح د پاره سم چې معاشره فساد شکار شوی دی لذا کومې معاشرې کې انساني اقدار چې ختم شي هغه مرده جسم کې روح چولې د پاره د شهداو وینې ضرورت وي د شهداو وینې ضرورت وي الحمدلله نن تاسو وکسوي
ګورمې کې له کوم اقتصادي ترقۍ څه تاسو کسوي تعلیمي ترقۍ څه تاسو کسوي د شهداو مرهونې منت دی پروردګار عالم څومره کریم دی زه یوه نقطه د درس کوم تاسو وکسوي 2007 کې ټولو نه غټې قربانۍ شوي دي خو 2007 نه وروسته یې ګورمې تقدیره بدل شوی دی یې ګورمې نقشه بدله شوي دی که اقتصادي نقشه د ګورمې کسوي 2007 نه بعد جنګونه بعد بدله شوي دی 2007 نه مخکې چې کوم 100 ساله تاریخ دی هغه یو طرف ته که 2007 نه بعد 10 نه بعد تا 24 پورې چې کوم دا یو 10 سال ټینیور دی د بل طرف ته دومره ګورمې اقتصادي ترقی کړي ده اندې شان سره تعلیمي ترقی ته وکړه الحمدلله نن زموږ کوم ادارې که څوک کوم کالجونه که څوک کوم مطلب ایجوکیشن کې جذبه که څوک کوم ولولا که څوک پاکستان کې داسې کالج ماشه چې پر چینار سټوډنټ ورکی نه وي زه دې نه ویلې وایم ای دنیا څومره ټاپ یونیورسټۍ دي چاهے هغه چاینا دی چاهے هغه کوریا دی چاهے هغه یوروپ دی چاهے هغه امریکا دی چاهے هغه یو کې دی چاهے هغه استرالیا دی تو الحمدلله ګورمې سټوډنټ ورکی موجود دي ایمو ډېر تابناک مستقبل دی ایمو دغو جوانانو چې کله دا میدان ته راوځي هر فیلډ کې وروځي د ورځې نه بله ورځ ته انشاءالله تاسو به پر چنار زه اکثرو خلکو ته دا یم 10 سال بعد ډېر نه 10 سال بعد 10 سال بعد به تاسو پر چنار د اقتصادي نقشه ډېره بدله وکړئ تعلیمي نقشه بیا ډېره بدله وکړئ که څه زه یو امید درکم الکی کې ګورنمنټ باندې انحصار او زمانې تیرې شولې څه شمنه خبرې ته ګورنمنټ ټیک دی عامن دپاره ډېرو شیو دپاره وي ګورنمنټ ضرورت دی وي موشت هغه بیل یو فیکټ دغه طرف ته نه ځم ترقۍ حوالې سره درته یم ترقۍ حوالې سره درته یم تاسو یوروپ سټډي کوئ تاسو امریکا سټډي کوئ هر شی پرایویټ شوی دی دنیا مکمل کله نه پرایویټ طرف ته لوړه دی مو 100 سال وروسته پاتې یو ایمو نظام مو څه ډېر شنو سرکري دي ٹھیک ده امریکا کې پولیسا پرایویټ شوی دی یو کې پولیسا چې ده پرایویټ دی چې تاسو مونږه خبرې دغه شوی ان شاء الله سټډي مو امید شنو ولیدلی ای چانس پرایویټ سیکټر کمیاب وي ترقی ورکی وي اقتصادي خوي هغه قوم هغه ملت کمیاب ده نوٹ کوي سره حزب الله نن ویلي دوره ټاپ باندې روان دی حزب الله نن دوره ویلي کمیاب دی هغه خپل پرایویټ سیکټر کمیاب کړی دی وګورئ لبنان ټولو نه بدترین زبون حکومت ګورنمنټ د لبنان دی چې سره نشته اقتصادي حواله سره مکمل فیلیور دی هغه سوریا نن ویلې کریش وا سوریا نن ویلې ختم شو ګورنمنټ یو فیکټور کې انده اوس اقتصاد مکمل زیرو شوی الحمدلله ته سوچ وکوي چې ګورمې اقتصاد نن دومره قوي دی مضبوط دی ایمو سره اقتدار به یو معراج غوندې کسان ناست دي دا خبره دوی مخکې کوم دوی ته به دغه اعداد وي څه پاکستان کې که تاسو وکسوئ ټولو نه ټاپ کلاس پیسه څه چلیږي سرکل کې تویږي زر مبادله سره ځي اول کې آزاد کشمیر کې میرپور دی چې هغوی ټول نه زیات تعداد ډېر وخت نه مطلب یوروپ وغیره ته جوانان لوړ دي دا علاقه یې څوک مده ترقۍ باندې روانه کړې دویم نمبر کې پر چنار چلیږي د بینکو ټوله زیات تعداد کې راتلله د پیسو په څېر چې داسې خو نه رسي که نه مقصد دا کسه چې کوم علاقې اقتصاد مضبوط شوی دی هغه علاقه خپله په خپله دومره ترقۍ طرف ته ځي خو کم از کم یمو خلکو ته لږ خدای شعور راویرې که شعور دغه حواله سره چې یوه پیسه چې ته په کور ولګوې چې 5 کروڑ کې کورونه جوړوې 10 کروڑ ته ورسېدل دغې ګورمې کې دا پیسه په هغو شیانو نه لګوې چې هغه تو علاقې ته کاروبار راوړي بزنس راوړي او بل علاقه خودکفیله کړي چې بیا ته سره روډو ضرورت نشي پیښ نن څومره بدبختي دی چې تا علاقې کې نن یمو اقتصاد دوره مضبوط چې موږ هر شی شته نن یمو علاقې کې دومره چوک نشته شعور دغه چې لږ کمای دی لږ یې وخیرتو لږ هغه کمای دی څه انده پیسه که چېرې دوی صحیح طریقې استعمال کړي نن یمو علاقې کې چیچاک چرګه چې کوم پرمي مو تاسو خل وي هغې هم سره فرمي نشته دي وویلا نه دی ډېر افسوس خبره نه دی نور شي نو خو بېله پرېږده چې سمال انډسټریز په کار دی مو دا قایمې کړي وې چېرې چې مې نوې قایمې کړي دا فریادونه نن د کومې ټایې کوکې چې نن مو وایو که نه دا مو ته راګرځي د مو لږ لاشعوری لږ څه کومه دی کم علمۍ نه ورته وایي یا مس مینجمنټ نه ورته وایي او سوچ نشته
دا پیسې موږ خپل لکه کې صحیح طریقې سره استعمالولې زه حیران پاتې یم د کورمېوالو باندې څه پیسې لیدلې ده ویلې دوه سترګو نه وږي یو سوچ مې خبره ده جملې ته ډېر سوچ وکړي موږ سترګو ډېر وږي یو موږ بنگلو ډېر وږي یو موږ ګاډو ډېر وږي یو خلک اندخته انتظار کې اوس کله وی وا بنگلا جوړوم څه 500 کروڑو والا وي کله وی وا بنگلا جوړوم څه 2 کروڑو والا وي کله به دوسه بیٹاک جوړوم شیان نشان څه بیا کورمېول روشي به وی شي بیل بیل پښتنه نه کی دا د کوم زینا راوړی دا د کوم زینا افسوس وي مو باندې بنگلي کاروبارونه ډېری جوړیږي سیوا بنگلا ته جوړای کنه چې یو کاروبار مغي بنگلو پیسو باندې ته جوړ کی کنه شل بنگلیا ورنه جوړیږي خیوی بنگلینا کاروبار او بزنس او اقتصاد نه جوړیږي ته د سویس ټول پیسې چې کړه جمود شکار د کړه نو مقصد دا دی الحمدلله ان شاء الله دای شهدا او برکاتو دای هغه قربانیانو برکاتو چې دغه لکه کې جوانانو اله نه وکړل اسرای نه وکړل الحمدلله دا قرباني ویر کړلې او دا قرباني موږ باندې واخ سره چې د وختونه الحمدلله جوانان در محاذ کے میدان کی چون پوتی ندی اسے بہ نقطہ تعارض کم کا صدا الحمدللہ اکثر پڑھا لکھا کسان دی دا شاید ریکارڈ کیا رسی افسوس دا دے اس ملک محاذ و میدان یا زون پوئی کو محاذ سکم دے کسا یو محاذ آگا دے ساگتا موتو سو جوانون دے سیا منڈی دا وئی خو اخ محاذ کی کمائی نشتا دے کمائی خو خود نشتا زیادہ دے ورکی دومره افراد دور کی وی چې موږ د کوم کسان ځنه وخت کې مړ کیږي د دې وجه نه مړ کیږي چې مطلب دا ذاتي شارټیج دی دا د کثرت وجه نه مړ کیږي مس مینجمنت واځي نه مړ کیږي مو پلانینګ نشو چې نه مړ کیږي د دشمن طاقت او زور نتیجه نه ده ایمو لګي کمزوري نتیجه ده زه اصل نقطه دا عرض کوم چې ایمو هغه محاذ په ځکه کې قیمتي محاذ ده خو تاسو یاد وساته ایمو څه دا د قلم ولا دوستان دي تعلیم ولا دوستان دي جوانان دي نوجوانان دي دا زنده شهیدان دي تاسو ته خدای یو محاذ درکړی د میدان درکړی د دغه محاذ باندې فوکس وکوي اصل زمو خپل لکی خدمت کوي شي دین او مذهب خدمت کوي شي دغه خبري بیډه ویلې د زړه کم عمر کې لګ عمر کې شارټ عمر کې ډیر زر په کار دی شهید شوم دغه نیولې سوچ نه کوي سره ځان زه په کار دی زنده پاتې شم کوشش وکم زه خپل کلم زور سره تعلیم زور سره ایجوکیشن زور سره خپل سټرګل مهنت کوشش تلاش زور سره ز خپل دین او مذهب دومره خدمت وکم ز خپل بل بوتي باندې 100 کسان د تربیت کوم چې هغه محاذ او میدان او شهدا او لیست کې راشي بیا دا ډېر افسوس خبره ده زه تاسو ته یو واضح مثال درکوم جنزب تاسو پیژندلو دلته کې تصویرو کې تصویره ویکاری جنزب نشون سره غبل شهزاد ور سره او بل څه کوم دا تر زمانو دا تعلق کوم دي سره لري مولا با غونډه کې الکه ست تعلق لري څه آل دي څومره زیاته د دسه کسانو متضررات دي څنګه یو نرسنګ کې یو مطلب دا څه کوي هغه صوبایي لیول باندې مشالې پوزیشن هولډر وو دا هغه څه کسانو مطلب مالی دلی دی زی دی هغه خبره هم څه دی مطلب محاذ ولا غنه د وشونه بیخي خبر نه وو نو کړه محاذ کې نو پاتې شي دا شنه نو کړي بس یکدم یو همو باندې رسی کورمېوالو باندې وا جذبه یو هغه بس یکدم شړه چمنډي وایو او باندې خدا ډېر بیړه ده ځان مړ کې ځان شهید کې نه ډېر بیړه ما کوه کچېری امام صدمی نه وی کنه امام ته تو موجودګي زنده شولا ډېر ضروري ده زنده پاتې شي معاشره کې شیاطین ډېر دي الهي کسان ډېر کام دي خدمت وکړه معاشره نه ډېر زر ماڅه کار وکړه بس به ساده مثال درکوم ډاکټر شهید محمد علي نقوي ته یادېږي مو هغه ټایم کې زنده و دا بار لګ یعنی شهید ډاکټر سکوم دی نو وخت مطلب شهید شم ټیک دی ارزو یو ناسه مطلب دا څومره زر موتش او له خدای مو ارزو ده خپل لاره کې کوشش کوم کله می شهادت راغو ز شهادت مار نسی ونه وړم نه څه په زور ای وخت نه مخ کې ځون ختمولو یو بزه تاسو ته مثال کوم شهید قاسم سلیمانی څخه مطلب دا هیره و مزره هغه څومره خدمات وکړل کیسه د غزي کې ده
دا یا تاسو نوٹ کوئ کنه ایمو مذهب هغه دی مو تاسو مذهب څه یی تاسو خپل نوٹ کوئ مداد العلماء افضل من دماء الشهداء څه مطلب دی څه د عالم کاس محقق کاس سټوډنټ یغه کلم سه د شهدا او وینې نه افضل دی څه معنی لري دا خپل مذهب نه پوي شو کنه دې څه معنی لري ته ته دسی یی ځواب نه خدا کته کلم سره تو سایه سره کوم خدمت کوي شي تو مذهب دسی ته دی هغه وینې نه دو افضل درجه لري ته دا ونه چې خپل قلم ته اهمیت نه ورکوه ته خپل تعلیم ته اهمیت ته خپل تحقیق ته اهمیت نه ورکوه ممکن نوز دی مو ډېر قدرمان مرتضی پیوړ والا خدای زنده ساته مو ډېر ګران دی حسنین د خدای ټول د بهر هول ټول ملګری دي زه زړه نه دعا کوم مثلا یو مرد مجاهد دی د موته پاته سوشل میډیا کې کومې طریقې سره لګیا دی کومې طریقې سره یعنی زه هغه کار څنګه لاس مليون نشي کوي علماء نشي کوي مرد مجاهد دا کوي دا خو کسانو مو ته ضرورت دی داسې جوانانو مو معاشرې ته ضرورت دی دا خدمت به مو کوو مو تاسو تقریبا زه به داسې درته یم زه به یوه جمله ته یم مو به رهبر بیله نه پرېږدو مو به مقاومت بیله نه پرېږدو مو تاسو به میدان بیله نه پرېږدو الحمدلله هغه محاذ کې کمای نشته دی که کمای کله وي که نه بیا مو تاسو هغه محاذ ته انشاءالله موجود یو هغه محاذ کې افراد ډېر زیات دي کوشش وکړئ چې د خپل دغه محاذ ډېر مضبوط کړو دغه محاذ کې ډېر کار وکړو اصل دغه محاذ کې کار کول ضرورت دی تاسو د کسوی څه عالمي حالاتو نه تاسو نظیر دی نن که تاسو کسوی زه یوه ګیله دغه ځای کې کوم ما ملګرو ته دا څو برادران دي دغه څه زه ډېر کل کل خبرې کوم که څه ګیله دا دی چې فیزیکلي پروګرامات خپل ځای کې ضروري دي فیزیکلي پروګرامونه زیات سات سوشل میډیا کې پروګراماتو ډېر ضرورت دی نن ټوله دنیا سوشل میډیا ته راجمع شوې ده نن ټوله دنیا ټول فایټ ټول جنګ ټول میدان محاذ سوشل میډیا کې ګرم دی نن ته اکثر سوریه کې کوم حالات جوړ دي چې اردو ژبې کې دوره چوک نشته پښتو ژبې کې دوره چوک نشته چې ډیفنس وکړي مقاومت نه ډیفنس وکړي مثلا حزب الله نه ډیفنس وکړي د نورو شیانو ډیفنس وکړي نشته ډېر کم کسان دی هغوی دومره محاذ ګرم کړی دی اوس به درته یو ساده مثال در کوم سوریې نظام سقوط وکړو په ځای د دا څه د اسرائیلو حملاتو باندې فوکس وشي مثلا میډیا کې چینلو کې نورو ځایو کې هغه یې مکمل نظر انداز کړي د څه کوم د عالمي استکباري میډیا دی فضله خور میډیا چې جواد نه کې ورته بهترین الفاظ یاد کړي دي فضله خور میډیا هر یو شی نظر انداز کړی دی چې نیواله د نظر کې تاسو ته پته وي نه وي چې کوم سوریې کې دمشق کې یو جیل وکنه سیدنایا جیل چې کوم دی سیدنایا جیل کې ټول من ګډه دسترونه کہانې جوړې کړلې او دړ دړ ورېځي کې ټوټل ریپورټونه دی باندې راځي چی د پاره صرف اذهانو تیرولې د پاره چې وښیي چې دا بشار الاسد نظام دومره وحشي نظام و دومره قاتل نظام و څومره مسلمانان قتل کړي دي څومره ظلم یې کړی دی چې کړي دي حملې پاتې شوې اسرائیل والا چې څو ورځو کې نه 89% د سوریا ټول څه کوم قدرات یې وکنه فوجي قدرات یعنی هوایي قدرات یې ټول ختم کړلو دومره حملې وکړلې اوس یا شروع دي حملې اوس یا جری یعنی مطلب دومره دنیا یعنی دغه میدان کې صرف ما او تاسو لیدونکي یو مګر کله کولی لیدونکي یو دغه میدان کې به کله کار کوو زه داسې یم د جوانانو ته دغه میدان ته راوځئ دا میدان ما او تاسو میدان دی دغه میدان کې به کار کوو دغه میدان کې به مقابله کوو فیزیکلی پروګراماتو ته وایي کوئی مثلا 3 غنټې پروګرام وکړي باشه 3 میاشتې ته هغه کوو چې ماشاءالله مو یو پروګرام کړی و هغه د مغزي کې دافن شي یغه پروګرام د سیاق سم فوټیج نه راوځي ریکارډونه نه راوځي اوس وخت مخکې یم د غندغه ملګرو سره جمع کوله سو بندګونی خدا زبر د دا وړه ماشوم بچی کوم دي دای مو فیوچر دی دای مو مستقبل دی د فیزیکلی پروګرامو کې دا دوره مسله فیزیکلی پروګرامو زمانه ختم شولې د اکثر ټایم سم منبر ډیجیټل شوی دی ډیجیټل منبر مو یو کلیپ دوه کوڅې درسته یو سرچ کوو هغه کلیپ د چلیږي صحیح شو اوس مو یو کلیپ کوم د حالاتو باندې شی او سابقه کول مو کړو قبل کول مو کړو دوباره وته لو ریپیټیشن یو شو مطلب څه نقطې ورکی بهر علی حوصله افزان نقطې ورکی خلک مو د ډیر ځای کې ولځه ته خبرې ده مو څنګه کله شي وي مطلب مو خپل په ویرا شي مو مقصد دا چې دغه میدان ته لګره وځوي د کی چی شي د کسای مو د نن نسل نو د اړ یو بچی سره موبایل ور سره د لوس کې هر چې کسي ګن کسي څه کسي
آر یو کاس په کار دی مو تاسو خاص کړئ سول برادران پلیټ فارم در سره دی سوچ در سره دی روزوي داسې بهترین انداز کې کلیپونه جوړ کو خاص کړه د نسل د نو د پاره دغه بچیو د پاره چې کوم اس کې مو تاسو میډیا باندې دوره غلبه حاصل شي په قول رهبر معظم کچېره زب مثلا حوزه ته نه ویل او تخفیل ته نه ویل غل علم نه وی شوی نو ټیک ټاک زبې میډیا چوم یو هیرو نن ځکه سې مو په یمو پوزیشن د کې ډیر کمزور دی کار د طرف ته مو کار وشي او خاص کر دا توقع مو ایسو مذهبي انقلابي جوانانو نه د توقع ده متوسطه دغه ځکه مو میدان کې د پرم نو ل صرف نمونه ده مرتضی مثال در کوم متپاته څنګه څومره کار کوي ډیر شتره ته سمو متوجه نه و متدوي ځواسه خپل کې د سیول یعنی خود یې لوکل ممبر باندې په میله پاکستان لیول باندې ممبر باندې علماء باندې هغه کوي علماء تانګ کړي ته مطلب دغه ځکه ویلې به ځای لوړې دا ویلې د کوم ځای نه ویل افرین دې څه کسانو باندې ایمو ټول وایي سو برادرونه دا شته توقعات دي صرف جمود شکار ما کې تاسو کې دا ټیلنټ شته دا استعداد در کې شته دا ان شاء الله تاسو یندغ میدان مجاهدین یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد آخری دوست خدمت کی اسکو من نقطه از کام موسیقی ما در کام شولو سوری حالاتی که ساعت و سوالی در کسان میسه شکار کی میسه شکار ما کی بیسه کلا اولا ز دوست و نقطه از کم ما تو سو که حق بندیو کنا خدای مو مل کرے دے اصل تام توقع خدای تا دے اصل مو امید خدای دے دویمی درجه کی زتا هم که ما تو سو حق بندیو کنا ما تو سو اهل بیت حمیدی ما تاسو که حق باندیو کنه زمانه امام مو یارو یاورو مددگار ده امام مشته ده ثانیا کسام دا حالات اونچ نیشت رسی دیگه دو مایوسیت څه خبره نیشته ده دا دو دنیا دستور ده کله به شکست وی کله به کمیابه وی و زنه شکست زنه کمیابه مقدمه وی زنه کسانو ته زنه کمیابه ملوشي هغه و شکست مقدمه یا جوړیدای شي ان شاء الله کسا سوریه کې دا نظام څه کوم چینج ولو تاسو دا حزب الله غوندې ما کسوي دا انصار الله غوندې یمن غوندې ما کسوي عراق څه کوم مثلا حشد شعبي دي یا عراق ولا شیا دي هغه غوندې به نه کسوي ایران غوندې به نه کسوي پاکستان ایسو غوندې کې به نه کسو مثلا پاکستان شیا غوندې به نه کسو بشار الاسد نظام یو سیکولر نظام بشار الاسد د تواب یم سره شیانه ده شیانه علوی ده څنګه مکمل سیکولر کسان دی وي مذهب سره تعلق نه ده هغه رهبر معظم از رهبر نه ومنله هغه خو مطلب دا چې یو نظام جوړ کړي هغه ته ضرورت وو وخت چې اتحادی ور سره هغه خپل دي کسه سن 71 کې یو مرشلات په تحت د بشار الاسد والد څخه محافظ الاسد راغللو هغه به انقلاب کې ایران سمادات وکړل خپل وخت کې هغه مدد برکت سره مطلب یو اتحاد دوی جوړ شو هغه اتحاد نتیجې کې ایران ته فائدې وې دي چې هغه ته خپل ځکه فائدې خو حافظ الاسد او فوج کې پاتې شو خو مضبوطی اراده ولا کاسو حوصله جذبه ډېر مضبوطه و دي تاسو ځلګه د بایوګرافي زنه بین ازکه بین کوم څه لګا اندازه ده ته ولګي بیا ایدی یو زوای دی ټرین کړو باسل نمیدو باسل اسد هغه یې جوړول خپل جانشین خو اتفاق د سیوا شو 1994 کې هغه یو اکسیډنټ کې چې شو مړ شو دا څه کوم ها بشار الاسد دی لندن کې یو کې میډیکل کې سبق کمپلیټ کړو د استرګو ډاکټر جوړ شو دایره وختلې ایمرجنسي بیسز باندې سوریه ته او دې ټریننګ شروع کو ورو څه مطلب دا فیټ کی خو هغه ډېر کم ټایم کې مطلب ور فیټ کړل ویلي 2000 کې حافظ الاسد ته اٹیک وشولو فون باندې لبنان وزیر اعظم سره خبرې کولې ما ټلیفون ټایم کې اٹیک وته شو مړ شو اچانک د سویدا نظام دي دا حواله کړ یو د سیکاسته حواله کړلو څنګه یو کې شهزاده او نزوړې عمر تیر کړي د سیودا تا وای څنګه څه قسم د ټرین نه وشو نظریتی کاس نو هر مجبور دینه بعد ایران څخه کومه ده هغه قرضه چې کوم حافظ الاسد مثلا ایران سره تعاون کړي هغه قرضه بشار الاسد دور کې بهترین انداز کې ادا کړل بهترین تعاون مدد یو څوک مرسته یو څوک ویلي د بشار الاسد ټول بحراني دور د بشار الاسد دور کې راو یو دا اوس سوریه 30000 فوج لبنان کې وو لبنان یې ستل چې خانه جنگي و خانه جنگي نه بعد لبنان کې د سوریه ولا فوج امریکای او سازش وکړل رفیق حریر نمیدلو د لبنان وزیر اعظم هغه هټ کړل وی د مکی کې هغه بلیم په دوی سوریه فوج وچولو
دې دپاره چې سوریه فوج لبنان نه وباسي مجبورا به هر حال سوریه فوج دې څه ضرور وباسله دوباره لبنان نه لبنان باندې یوه قرضه وه د سوریې لذا حزب الله هغې قرضې په تحت بهترین مدد و مرسته ورسره وکړه ده بشار اسد دور کې اهمترین د حکومت موړ دا راغلو چې 2011 کې داعش څخه کله اعلان موجودیت وکړل سوریه کې او وایي ناران دا ولګول چې څومره د شیعه دي دوی قتل عام بل خاص کر مزارات مقدسات او مسمار کولی ناره ولګیدا لذا حسن نصر الله خدای درجات عالی وګرځوا یقین وسه نرسي چې شهید شوی وي هغه توسط سره رهبر معظم د ټول بهر حال فورس تیار شو عراق نه لبنان نه پاکستان نه روزه نه بهترین انداز کې زیر تو دفاع وشو هغه 2011 نه شروع تا 24 پورې بهر حال خودی کې داسې وشول څه بشار الاسد نه ځنه لکیل اوس نه وته دي دغه کورد حکومت ده کنه 1/4 حکومت ده 1/4 حصہ کورد ته نه نیولې و ادلب یو غټ شهر دی چې کې 2 میلیون آبادی ده ادلب شهر دوی نیواله و دا خبیث گروه و دا چوک ده جولانی دا خبیث کوم ده دی اول القاعده کی و دا القاعده 10 پرورد د ټریننګ ورکی کړه ده موي بچای ده آل دی روغ اول القاعده نظام کولو د اول داعش وروړلو بار حال هغه ته سوریه ته مګر نه منداو هغه کې څنګه ناکام شول بیا دوباره القاعده جوائن کړله القاعده کې ناکام شول القاعده پرې ته داعش پرې ته دی نه ایمو نظریه بل ده دوی ولا نظریه ولا خاص نه یم حقیقت کې د مغي نظریه والا سرو پر کولې والا ٹھیک شو ای مزارات او مقدسات وړاو کولې والا او د سویت مکمل د مغوي ایجنټ ده خو څنګه ته پاتہ ولګي د نظام ز داعش شکل کې القاعده شکل نشو وړلې زو چهره بدل کا سیکولر چهره لګا ځون باندې مو میکس وا چهره و چولا ځون باندې ای تنظیم نمای بدل کا اول والقاعده داعش بیا شو جبهه نصره هغه نمای ورکا اخیری کی هيئت تحریر الشام نمای ورکړه ته دې کې هدي سره څو ګروپونه دي بهرحال بیل دونه ده دوی اخیری کې دا شوه کې د درو کولو کې د بشار الاسد تعلقات ایران سره مقاومت سره هغه نشول پاتې بشار الاسد دې ټیم کې څه کله دی باندې سوریه کې بحران رغلی او کنه ډېر کسان مطلب دا یې خونونه هغه شي خوني ویرانی شي څه دی هغه ته خوني نه ویر کړي سم مشکلات اقتصادي مشکلات دي ته امارات او سعودیا عرب لیگ وعده ویر کړل هغه وعده بنیاد باندې دی مغوي قوت کې کېناستل صفال فازو کې دته وای ایران ته به وګ نه چوالو تا مې و مغوي ته اسرائیل دمکونه وډر شو بیا څه کله طوفان الاقصا اهم ټیم راغللو چې ایران دوره قرباني په ور کړی وي دی ټیم کې زب صفال فوز کې دنه بشار الاسد اسد نما بو تنوس استګوز به چې بشار الکلب ډیرو ځای کې اندانه ما ور کړی شي دي ته ویلې چې دی اخیری ټیم کې بوزدل د څه کار وکړلو چې طوفان الاقصا کې چې د کومي قرباني ور کړلې اخ کې دي خیانت وکړلو په دې د مقاومت انداول ایران جهادي ګروپو چې بهترین وخت ده چې جولان ته نه نیولې ته استفاده وی جولان ګولان څخه کوم پهاړی لکې دي دای سوریه نه نیولې دي درې سه اسرائیل سبي ایوای سام چې سلوس کې ده دوی سه شام سلوس کې دا بعد ازادي شي او بل اسرائیل باندې ډېر غټ پریشر وشي دا پریشر نتیجه به راشي چې غزې نه باوځي پسپا وشي او حزب الله جنگ باندې هغه شي بان شي او د ټول مقاومت ته ډېره تاریخي کامیابی ملو شي هغه تاریخي کامیابی د سبب بشار الاسد هغه خوف و ډار وجنه بزدله وجنه ایدی د سوایت غدره او خیانت وجنه هغه کامیاب د مقاومت جنگ عالمی جنگ دی هغه په ناکامۍ بدل شو انصار الله د یمن دومره بهادر کسان دي شجاع کسان دي 2000 کیلومتر فاصله دی غالبا اغ جینا غام میزایل رولی اغ جینا غ ډرون رولی دا وسب کېدا خلی کې و اسرائیل سره او بارډر یې سمېلو الکه ته نیولي ټیمو بهترین د اسرائیل دمکهونه میزایلونه د غشونه وډر شو او عرب و دو تامې حکومت دا چې کړلو ایران د غشونه بیا تکړه او به ایران او رشیا مانځه دی ایران خبره نه منل رشیا خبره به اخیری کې د اخیری حالات خبره تکون درو کولو منل وی دا حالات کله جوړ شول بیا د حالات ایران بهر ته نه ک بیا او سمادات مرسته جری وسته ته دا څه کله حالات جوړ شول صداي مختلف ملکونه د صحبت پاکستانونی بدلی دي افغانیانی بدلی دي خصوصا طالبان ډېر زیات مدد وسره کړي بدلی طالبان دي چې نه بدلی پاکستانیان پښتانه ټول دای بدلی دي آل تر ټریننګ ورکړی دی دای بګدا تیار کړي یو کول نه ده دا ایران او دولت سره حالات دا شي دي نظام د چپاکیږي مدد سو ګدا د سو کو افیشلی مونږ مدد وغوړه ولا نه تاسو مدد ضرورت نشته مو دوی سماغ نه کو جنگي ګناه ده نه کو
ایران ته خیري کې څه کله پاته ولګېده څه مخ ته دا دی څټه د کوم څه چوسې مو اتحادیو دا یا دوست نه دشمن ثابت شوی دی مخکې غوندې میزباني نه کوله کارشکني شروع کړې وه ډېر کسان دوی خار شوي جرنیلان یې باقاعده خار شوي وو جاسوسۍ ایران ډېر جرنیلان سوریه کې هیډ شول د اسرائیلو میزایلو سره هغه یا د سوریان نظام د جرنیلانو غدرۍ نتیجه وه ایوان دا یا ویلي شوي دي چې حزب الله ډېر کمانډران حتی حسن نصرالله پورې څه شهیدان شول هغه یا د سوریه دغو غدارو غدرۍ نتیجه وه د دې تناظر کې ایران ته پته ولګېده که زه مثلا دفاع کوم جنګ ته پاتې شم که نه دا جنګ کیږي نه ویلې دا صرف خپل فورس مړ کول دي دا ډېر خطرناک اهم موړ دی او بل دشمنه دوره تیاری کړي وه څه هوایي زمیني لیاریات محدودې کړي وي ایران ته ډېر زیات مشکلات وو دې ټایم کې ایران ته پته کېدله دا جنګ کوله بالکل منطق و لاجیک په خلاف وو او کامیابی ورکې کامه شکست بل طرف ته خبره تلله او ایران څه کله دا تضمین و ضمانات واخیستل او جزیراتو ته به څه نه اقلیتو ته به څه نه شیاو ته به څه نه دا ضمانات ایران خسته و هغه نه بعد د سپاه جرنیل حسین سلامی دا بیان ډېر مهم دی څه بیان داسې ویل کړلو چې کسه مو بیا فخر سه ویلی شو چې سوریې نه مو کله راوتلي یو اخري کسان چې سوریه نه راوتل هغه مو سوچ وکړئ د خبرې باندې اخري ټایم پورې مو موجود و اخري ټایم پورې مو مطلب خپل هوا خبرې باندې خپل موقف باندې ودرېدلو ډټ کر مقابله مو اخري مو روتلی مو اول نه روتلی مو مانس کې نه روتلی خدا بهر حال بیا عرب دي سوچ مې خبرې ده څه دوی ترجیح شوته ویر کړلو دوی ترجیح عربو ته ویر کو دوی کې هغه راګر څرګند شولو خو دا مده ته عرض کولو څه بشار الاسد نظام تاسو حزب الله غونډې کې معکس وي بشار الاسد نظام تاسو د یمن انصار الله غونډې کې معکس وي دا سیکولر کسانو او مذهبي نه وو د ایران خپل ځای کې تعاون مرسته وکړلو دوی بدبختي واسه دا نظام دوی خپله خرڅ کړلو خو بیا یا مایوسۍ نشته دی په قول رهبر معظم د یاد وساته اندا کسان چې دوی ټرین کړل اندا کسان چې دوی راوستل انشاءالله وخت به ثابتوي اندا به دوی دپاره د سر جوړیږي اندا به اسرائیلو دپاره د سر جوړیږي اندا کسان به دوی په خلاف استعمالیږي لکه څنګه صدام ځان ته ستلی او وروسته حملې به وکړلې لکه څنګه نور سپي مختلفو ځایو کې وساتل دوی طرف ته خولې ورته وکړلې دا تاسو نوټ کو انشاءالله دغو کسانو څخه چې کومې راوستي دي د نظام یې چینج دوی سه وعده کړي دي چې مو اسرائیلو خلاف یو مو به قدس ځدو مو به غزې ته ځان رسو دا ټولې وعدې دغو کسانو سره کړي دي اوس دغو وعدو په خلاف روان دي اوس نه تقریبا اختلافاتو کې څرګند شوي دي بل میکس اچار نظام دی دو چلیږي نه وای دوی هدف خدای نه دی دوی اسرائیلو پیسو باندې دوی د امریکای ډالرو باندې راغلي دي دوی په تاسو مستقبل کسوي مستقبل د دوی بیانک دی دا نوٹ کوي د سره دا دوی مستقبل نه است تاسو وایي چې دوی ډېر خو بهترین مستقبل خدا دې ته وایم چې ان شاء الله د حزب الله او د ایران لیارې به بنديږي نه کومه لیاره سپلای لیان دا لیاره به چلیږي دي نه به ښه چلیږي ان شاء الله اسرائیلو ته ان شاء الله دا یا پته ولګي چې کوم شی ما غوښتل اشه نه وشول